अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इलियास सॉफ्टवेयर कंपनी तरफ से मोहम्मद इलियास د کلاود ار پی سره د یو نیو ویډیو سره چې په هغه کې به مونږه په ویو ډیټیل کې د ریټرن هیستوري وړو او کمینګ ویډیو کې مونږ په دې باندې یو کلیک جوړو چې زه په کلیک واخم او دا پیمنٹ هغه ته زه ورکوم. دا دوه کارونه مو دوه ویډیو کوو. دا کار چې کوم چې زه په کلیک کوم دا زموږ کمینګ ویډیو کار دی او دلته چې ما کوم کار دی هغه څه دی هغه دلته به زه اوس لکه فار ایگزامپل ما کلیک کړ چې دې ما ته ډیټیل راوړي او دې نه ماین نشي چې څونه مسره دغه پرچیزینګ مونږ کړو لکه دلته مونږ ریټرنینګ کړی کنه نو ګورئ دې ځکه ښه یو بل لکه اوورویو د پریویس کلاس اخلو زه به دې نه کاپي واخلم زه دلته ریټرنینګ کوم لږ شانتې ټیک ده زه به دې نه یو کاپي واخلم او زه ما هلته کې پروډکټ ریټرن کوم صحیح ده زه پرچیز ریټرن ته راغلم دې ځای ته او دې ځای کې مې انټر کړه مونږ سره څه پرچیز نمبر ټیک ده او دې ځای ته راغلم دا بریکټ یې ماته یاد کړه چې دا ته ختم کړم ښه اوس دا ډیټیل خو ما سره راغی په دې کې مونږ سره څه 100 کوانټټي 100 ده کنه دې نه ما څونه ریټرن کړي 50 مې ته ریټرن کړو صحیح ده او ته مې وویل چې د ماله پیمنټ هم راکړه یا د ماله پیمنټ نه دی راکړی صحیح شو کنه یا د ماله پیمنټ راکړه یا نه دی راکړی داسې کار کوو کنه د مونږ له پیمنټ راکړو او زه سبمټ کوم سبمټ شو ریټرن سکسسفولي زه واپس الته سیلز ته ځم پرچیزز ته ځم یو منت پریویس پر واخلي او with current date to په current date شي سره دلته وګورئ تاسو دې کې پیډ اماونت چې پیمنٹ اماونت څونه شو 850 روپے شو صحیح ده او ریټرن پروډکټ مون سره څونه شو 850 شو اوس راځم کیلکولیټر را لمه چې د حساب ما سره صحیح را روان نه کنه دې کې صحیح شو شته زمون حساب صحیح را روان شو کنه ان شاء الله مون سره به اس مثلا نه ویخه 4100 ماینس 850 ٹھیک ده equal to ما سره سره علی 3250 روپے 3050 روپے نو سونه ماینس کما 500 ما ور کړی دي ٹھیک ده بیا به نه ماینس کما 3550 د ما د سونه پاتې شوي 2750 پاتې شوي را سره کنه ٹھیک ده د ما د کوم سیز ما وته ورک ری را واپس پیسې راکړي واپس را له پیسې راکړي 3250 د مال واپس پیسې راکړم دا به سره زه پلس کوم څو زره 850 واپس 3600 جوړ شي کنه نو ریمینینګ بیلانس څونه شو 3600 اوس زم نور ریټرنینګ کوم ګوري دلته هم دا اق یو ریټرنینګ زکو دل الریډي ما سره دی زه زم راځي کار کوم دا 50 پاتې دي نه 50 ریټرن کوم او پیسې ته نه اخلم پیسې به چیز مې واپس ورکو پیسې ته نه علم چیز مې واپس ورکو او دغه مې سو کو سبمټ مې کو چې سبمټ مې کو ریټرن سکسسفولي او دلته وزر راشم آل پرچیز استا ا دې کې به زه پریویس لرشم 1 ډیټ نمبر واخلم ولې به زه د کرنٹ ډیټ ور راوالم او چې ریټریو کوم ریکارډ دی خو ګوري پیسې کمې شو ولې مو بس ما پروډکټ ورکړل ما خود پیسې کمې شو ریټرنینګ ما 1600 روپو کړی خو د مال واپس یې 850 را کړی څه شي دا ریکارډ دي کې اوس په نیو ریکارډ کې مون په ویو ډیټیل کې هیستوري راځي ځکه مې دوا وکړل زه دوه کې هیستوري راوالم تاسو په شه دي صرف د دې مقصد د لپاره ما د دوباره دلته شامل ټرم دلته خو په پریویس ما ته خی چې دا زوړ ستا ریکارډو په دې طریقه دا پرچیزینګ کړو خو حساب بدل ما د اوس په نیو کې خی کنه ویو ډیټیل کې هغه له موږ راځو ٹھیک ده اوس د ریویو ډیټیل ولا کوم حساب د موږ سره پرچیز آیټم ډیټیل دي چې په دې کې موږ را سیټینګ وکړو صحیح ده کنه پرچیز پیمنٹ کې یاد دا ساتي خام آیټم ډیټیل وګڼه پرچیز آیټم ډیټیلز دا موږ سره انوایس یونټ پرایس خو یو خو د دې نه یو خپل شان کارت جوړ کې ٹھیک ده را به شو دینه یو زبردست شان د کارت جوړ کړو هغه نه بعد به موږ فردر بیا ورو او سایت ته ورزو پرچیز آیټم ډیټیل کنه
دغه ما سره کارډ هیسټري کوم ما جوړ کړی کوم ځای کې دلته مې جوړ کړی دی کارډ باډي که نه موسم څه وایي ښه کنټرول سی سره مې دا راواغوشتو او هغې نه بعد رالم دې ځای ته دا مې پیسټ کړو دې ځای کې ما میسج ته زما ضرورت نشته دلته کې زه لیکم دا ما سره څه دي purchase item details یا purchase products detail ټیک ده چې کوم products په دې کې راغلي ډیټیل دی موږ سره صحیح شو که نه او دې کې به څه وکړم زه دې ځای کې به زه دا ډیو درې ډیوز دي بس دا ولګوئ دې ځای نور څه ته ضرورت نشته درې ډیو وو که نه 1 2 and 3 ټیک ده ښه دا موږ سره دې کې راغلل اوس دلته به زه هیسټري راخلم نو داسې کار کوم چې زه یو پیره ځان ته دا رن کوم کله دا زه رن کړم که نه د دې نه بعد به دې باندې زه یو سټپ اوس اخلم فار ایگزامپل زه دې ته ځم یو ډیټیل صحیح شو دلته وګوره یو کارت پرچیز پروډکټ ډیټیلز خو دا موږ سره راغی دې له به داسې کار وکړم یو خو د آیټم کاسټ دې له سیټینګ کوو دا پروډکټ نه دا لږ شانتې H2 ته یا H3 ته اړو چې دا لږ سایز د دې ښه شي H2 ته به ټیک ده یو پیره به ریفریش کړو صحیح شو دا موږ سره پرچیز پروډکټ ډیټیل شو صحیح ده اوس دې نه به زه هغه کوانټیټي ماینس کوم کومه چې ما ریټرن کړې ده هغه موږ په یو ځای کې کړې وه کوم ځای کې مو کړې وه ځان ته لږه یاده کړئ کوم ځای کې مو کړې وه کوم ځای کې موږ کوانټیټي ماینس کړې وه دا نه موږ ماینس کړې دا به زه را کاپي کوم دې ځای کې او دې نه به زه راشم دې ځای کې پرچیز آیټم ډیټیل ته او بیفور دیټ کوم ځای کې چې موږ سره دا دی ټیک ده دا به دلته کې پیسټ صحیح شو اوس په دې کې موږ سره څه دی ټوټل به موږ دې ځای کې یو پیرا کریټ کړو دې ځای کې دلته به زه واخلم یو ایټ او سٹارټ به ځای کې والم اینډ به بالکل لاست کې والم دې ویریبل لپاره ما دا مسلې نه ښه او دا ټوټل نه دا به زه را کاپي کوم دې ځای کې او به زه ډبل والم اوس په دې کې زه څه وکړم یو ټوټل چې کوم دی دا خو ما سره ټوټل اماونټ راغی چې دې پرچیز به څونه ټوټل اماونټ یې راغی صحیح شو که نه هغه موږ سره دی پوره ډیټیل یا زه داسې کار وکړم که نه زه یم چې یاره زه په دې کوم ریټرن پیمنټ اماونټ نه فایند پرچیز والی زه یم چې دا ټول کارډز د دې ځای نه کاپي کوم دلته کېږم چې دې دونه پیسې دي دونه د حساب د لاندې ریټرن هیسټري دغه ده څنګه هم خوښه ده د سپلایرو پکې بیل راشي د کمپنۍ ډیلو پکې بیل راشي او لاندې حساب به بیل راځي خو زه خیر بس لرې کوي دونه دغه ته پکې نه ځو بس هم دلته ګورئ زه همدې کې ته کوم ځکه چې مختلف شیونه مو لږ ذهن کې راشي ښه یو ما سره کوانټیټي ده اوس ما سره کرنټ د دې شیز کوانټیټي څونه پاتې ده هغه دا ده او ایډ په دلته ولګو صحیح ده دویم موږ سره څه دي آیټم کاسټ دی ما سره اوس د دې آیټم کرنټ آیټم کاسټ څه دی دا نه دی اوس دا دی او پرچیز یونټ پرایس خو مغه زوړ دی دا به زه سیو کوم یو دا ډي ټي دی خوا کې سیو به کوم بیا به ریفریش کوم
دلته ګورئ ماینس شو، دلته پیسې کمې شوې، دلته هم کمې شوې. زه راځم دې کې یو بله رو جوړوم، یوې کې ټوټل اماونټ لیکم. دې نه به زه کنټرول سی سره دا راواخلم او دا به زه دې ځای کې د ټیبل نه بعد ورګه دا کوم ځای کې لګېدلی دا رو د ټیبل نه بعد د ښه یا دا به زه سیو کړم او بیا به یې ریفرش کړم وګوره ښه دې خو وګورئ ګرانډ ټوټل د دې راغی صحیح ده دا اماونټ هم زه دلته لګول غواړم او دا اماونټ هم لږ دلته لګول غواړم ټیک ده نو دلته به زه څه وکړم په دې کلاس باندې دا کالم 5 شو او دې به زه راواخلم ټیکسټ رایټ خو الریډي شته نو ټیکسټ لیفټ به کوم دا او دلته به زه راشم دې آیټم له به هم زه ورکړم دې لیبل میبل ته ضرورت نشته ښه بس دا ما یوز کړی خو دا پرېږدئ کلاس هم تاسې هم په بوټسټریپ باندې زه بیا کلاس انشاءالله زموږ راځي بیا به سټي ښه کلاس هم کلاس نه یار ټیکسټ رایټ په دې شیزونو باندې به انشاءالله بیا هلته پوه شئ دا به زه څه وکړم دې ځای کې سوري دلته نیا سټایل کې خلک لګي دا به زه څه وکړم رایټ دی که لیفټ دی یار لیفټ یو پیری بیا ریفریش کړي ټیک ده ګوره دا موږ سره دې وجې رانغلو ما د سبا شان نه ښکاري او کنه ما مې سی حساب دی ښه دا موږ سره ټوټل راغی صحیح شو اوس دلته دا موږ سره انوایس نمبر راغی ټیک ده دا موږ اوس داسې کار ته کوم چې انوایس نمبر ته زما ضرورت نشته انوایس نمبر دلته بس یو پرې لیکل غواړم یا دې ځای کې دلته به ولیکم یا زه داسې کار کوم چې انوایس نمبر زه دلته لیکل غواړم دې ځای کې بس ټیک ده انوایس نمبر بس دې ځای کې ټیک ده دا به څه چلو کوم چې دې ځای نه به زه انوایس نمبر لر کوم ځکه چې دا لږ دغه غوندې نه ښکاري که نه کټ پیک په دې ځای نه دې ځای نه هم د انوایس نمبر لر کوم او دلته به اساین کوم دی دغه ته دې ځای کې دا پرچیز ډیټیل ما نه ورکړی دلته او څه به وله ورکړم موډل ډاټا دا ویبیک ټایټل نه دی به زه دې ځای نه کټ کړم دې ځای نیم لرکئ او را به شم دې ځای کې به یې سیټ کړم is equal to item data invoice دې کیسه دی یار tbl supplier invoice dot invoice number ها دا دې ځای نه کټ کې دا داسې نه کوم عمل دې ایډ کړم اسانه طریقې ته بل خیم ٹھیک ده دلته کې په دې کو ځکه لګي لګي نه یو طریقې هم پکې زده کوم کنه ښه دلته به زه راشم ما سره دې موډل موډل نه دی یو خو موډل ورګه زه کنورټ کوم دغه ته د آی نمبربل دی ته بیا خو به انشاءالله وشي او کنه بیا هم نه کېږي بیا به هلته وکړو ډېره کې یو ملته وکړئ ښه بس ټایم پې نه ضایع کوو موډل کې اصل کې دی لیست کنه بس دا هم دلته ټیک دی صحیح ده ښه اوس دا زه یو پیره ریفریش کوم
अच्छा دلته زه دا سیمی کالن ولګوم. صحیح شو. انوایس نمبر خدای راغی دې ته به زه ولیکم سپلایر انوایس نمبر ټیک ده. دا پرچیز انوایس نمبر ټیک ده. او دا به زه ایٹ د رایټ دلته ورکړم. صحیح شو. سیو به کوم او پیره به ریفریش کوم. نو پرچیز انوایس نمبر دا چې د کې لیک شانته ورګه سپیس پم دې ځکه ولګو. یا به ریفریش دا مو سره پرچیز انوایس نمبر دلته راغی. باقی دا پرچیز پروډکټ ډیټیل شو لاندې به اوس دا یا ګرانډ ټوټل راغی چې څونه پیسې راتلې ټیک ده. او نه لاندې به اوس مونږه ریټرن پرچیز هیستوري لګو. اوس په دلته کې زه راشم واپس دا کارت چې څومره یې دا کارت به ټول را کاپي کوم دی ځنې دا به زه ټول داسې را کاپي کوم. او دلته به زه راشم دې ځای ته. اول به دې ځای کې زه ولګوم اف که فار ایگزامپل مونږ سره دې آیټم خو چې دا مونږ آیټم کې چک کوو که نه بلکې زه فار ایچ په اول دلته ولګوم اول دلته یو نظر ګورو نه بعد به ته بیا ځو ها آیټم ډاټا د دې ریټرن انوایس ډیټیل او سپلایر بالکل د دې موږ صرف د دې ریټرنینګ آیټمز راخلو ها چې څونه آیټمز د دې ریټرن شوي دي. صحیح شو کنه. څو پیر ریټرن شوي هغه پکې زم چې پکې راوالو کنه داسې راوالو. زه ګورو چې څنګه ښه ښکاري هغه شانتې به رالي. دلته به زه لګوم یو فار ایچ ٹھیک ده. فار ایچ کې به زه راواخلم د ماډل ٹھیک ده. او ماډل کې به بیا دې ځای کې وکړم چې اف که فار ایگزامپل مونږ سره د آیټم ډاټ کې مونږ سره سپلایر انوایس ډیټیل چې ناٹ ایکول ټو نل وي ٹھیک ده. هغې نه بعد به راشي دلته به زه انټر ولګوم. صحیح ده. چې کله انټر ولګوم دې ځای کې نو زه به سره نه بعد راځم دې ځای کې به څه کوم پروډکټ دی مونږ سره او دلته به څه کوو ریټرن پروډکټس ډیټیل. صحیح ده. دا ټوټل دی مونږ سره ریټرن ټوټل. صحیح شو که نه. ریټرن ټوټل را به شي دلته به مونږ ریټرن ټوټل واخلو. او دلته به مونږ او دا ریټرن پرچیز انوایس دا دغه بني د دې خپل انوایس نمبر ریټرن پرچیز انوایس به دلته که نه دا به ورته خیر اوس ایډ کړو. او بل پکې مونږ سره دا چې څونه پیرې مونږ هغه کړي که نه دغه ریټرن ټوټل به ورته ښه یاره پیره بیل بیل ټیک ده. دا یو بیگ ختم کې دا هم ختم کې دی له به اوس راشو دا ته زه سیټ کوم دې سره به څه کوم ښه آیټم کاست شو پروډکټ شو دلته به زه ولیکم زه ریټرن پروډکټ دی مونږ سره دلته ریټرن کوانټټي شوه او یونټ پرایس خو هماغه دی ټیک ده. او آیټم کاست یې دومره راته او دا هر یو پیره چې کوم دی آیټم به زه راواخلم یونټ پرایس یې دومره راته دی نور نه راتللی او آیټم کاست یې دا راته کوانټټي دومره وه. کوانټټي به دلته کې زه راوالم بس صحیح دی کوانټټي هم برابر ده. نور پکې څه داسې مونږ سره کمي کوي چې هغه مو لیکو مونږ فوریج کې به د هر یو راځي که نه. اوس په دې کې مونږ ماډل نه رالو یاد ساتئ مونږ آیټم رالو
په آیټم کې به دا موږ سره سي آیټم کې به زه سره اخلم ډاټ TBL supplier invoice details guys دا راوالم دی کې اوس ما سره سره راځي TBL supplier invoice detail یو به راځي زه به دې ځای کې هغه راغلم او بل دلته دا ریټرن او دا چیزونه ویزونو ته ضرورت هم نشته بلکې دا چیز ته ختم کړئ صرف آیټم کاسټ وکړو او دا وکړو نو دا کوانټیټي نه ده دا اکچولی بس موږ سره د دې نه به زه دا کوانټیټي راوالم دې ځای کې ډاټ ما سره سي دې ځای کې دې کې ما سره راشي کوانټیټي که پرچیز کوانټیټي سم لیکل پرچیز ریټرن کوانټیټي اوس ورسېدي دلته موږ سره دا راشي اوس کوانټیټي هم راغله آیټم کاسټ هم راغی دا موږ سره راغی اوس یو ریل کوانټیټي پرچیز یونټ پرایس هم موږ سره آیټم والا سره موږ نه دا کوو موږ به دې سره دې خپل دلته کې موږ سره یونټ پرایس شته دی ٹھیک ده خپله کوانټیټي شته خپل یونټ پرایس هم شته دی یونټ پرایس یې نشته پرچیز ریټرن سوري پرچیز ریټرن یونټ پرایس صحیح شو او دا آیټم کاسټ او ریټرن ټوټل نو دلته به اوس مونږه داسې کار وکړو چې کوانټیټي هم شته دا هم شته ښه دې ځای کې به راولو مونږ پرچیز ریټرن یونټ پرایس صحیح شو او باقي کوانټیټي نو که دغه کوانټیټي لیکي او که دا کوانټیټي لیکي سیم صحیح ده ښه بل چې کله مونږ سره دا دغه شي نو زه به فرست ټایم باندې څه کوم دې ځای کې دا ریټرن ټوټل بالکل دا هره پیره زیرو کېږي بس صحیح ده اوس به داسې کار کوم زه یو پیره رن کوم بلکې دلته ریفریش کوم خالي ګورم سی شو خو نه ورکوي نه ورکوي ټیک ده دا ریټرن پروډکټ ډیټیل یو پیره دونه راتلل پیسې یې دونه راغلې ما دا ریټرن کړو بیا مې تاسو نه ریټرن کړو بیا مې دا ریټرن کړو وحید یې خو وګورئ کنه یار تاسو په څه کې لګیایي دا زموږ سره پروجیکټ پرچیز پروډکټس ډیټیل چې کوم تاسو اغوښتي دي بل دونه پیره مې یو پیره دا ریټرن کړی او دونه هم دا پیره ریټرن کړی دي اوس دې هر یو له چې کوم دی زه هیډر هم دلته راخلم کنه بس دلته ټیک دی الریډي ریټرن ټوټل یو پیره دونه راتلی یو پیره یې دونه راتلی ٹھیک ده اوس د هغې نه بعد چې څومره سته راځي هغه دا دي لیټس په ټاپ کې ټیک ده صحیح شو دلته د کرنٹ پرچیز پروډکټ ډیټیل لیکم کنه بس صحیح دی د ریټرن پروډکټس دي کې موږ دوه پیر ریټرنینګ کړي لکه زه دې نه بیک زم کنه او زه دلته ریبل تر اعظم دی یو ته چې په دې ځکه کلیک کوم نو دې کې وګورئ دا کوالټي موږ سره پرچیز پراتی چې کوم زما دي ٹھیک ته یو پیر مته 37500 روپیه چې ریټرن کړي بل پیر مته 15400 کړي دی بل پیر مته 30000 روپیه ریټرن کړي کوم ځای کې دی ویو ډیټیل ته د ویو ډیټیل خو به د پروډکټ داسې کار نه دی آل پرچیزز ته راځه چې کوم ځای کې ته ډیټیل د پرچیز ګورې نه کې به ته ریټرن وښیي او پرچیز باندې راښیي دلته کې ته ګورې چې دا -37 ولې نو راشه په ویو ډیټیل ته لاړ شه که وایې چې دلته ما پیسې څنګه ورکړي راشه په پې هسټري کې وګوره اوس په پې هسټري کې به مونږ د پیسو حساب راغلی چې د مونږ له دونه راکړي دي دا خو مونږ ورکړي دي که نه دلته به اوس دې به اوس مونږ له راکوي نه هم دلته راولي نو هغه به اوس بېل حساب وي لکه سپلایر دی مونږ ته چې مونږ ته راکړي نه ته به اوس ماینس راولم دلته ټوټل دومره وي ٹھیک ده ما دومره ورکړي دي همدا به وي ټوټل دومره وي هغه به د خپل حساب کتاب سره وي او به دلته به هغه راځي ته به دلته لیکلي ریټرن سروس شوز او سپیس کې به ته لیکلي بریکټس کې ریټرن نو ریټرن کې به دا مونږ ته پته لګي دلته کې مونږ ته پیسې ریټرن کړي دي دا یو پرچیز حساب زده کوم کنه د اوس هم لا دلته ریمینینګ بیلنس کې ما سره 30000 پرتی دي چې دلته ما 30 دي الټا زه ماته 30000 روپو قرضدار خو دلته 30 پرتی دي ولې دلته سیټینګ مونږ نه کړی نو دا خو مونږ سره دلته سیټینګ وشو چې زه په یو ډیټیل کې به د ریټرن هیستوري تاسو دلته کې به ریټریو کوئ او تاسو ته پته لګي ما د پته تاسو دلته یو بل بټن غواړي چې پی لیکلي ریټرن ډیټیل دغه خبره کوي او به وکړو هغه اسانه ده ٹھیک ده لکه دا مونږ سره پرچیز ریټرن شو دا به زه ریټ کومه راځي دا لیکل به ریټ کومه دا به زه سکسس کلر ورکړم دلته به ریټ ورکړم ٹھیک ده دلته به زه ورکړم
کلاس په اپلای کو او ور به کوله ټیکسټ ډاټ ډینجر ټیک دا چې مطلب دا ما ورکړي دا خراب نو ډینجر به کو دا دلته چې کوم دی د لبور کو دا شیز دغه شي کوم دی لکه دا سوچ وته کوي چې یو شخص پیدا شي بد اکثر له خلک یو شیز جوړ کی زبې داسې خبرو کوم لکه زیارت کې خلکو جنډې لګولي نو که تاسو خیال نو راغی چې داسې فیمیلیریټیز نه وي خو د زیارت یو خپل نه خلک دي کې برنګ پرنګ جنډې اوس سافټویر ګوري هغه شان نه کوي هغه د هغه ځای زمونږ همیشه چې پښتانه یو شیز جوړو یا مونږ اسونه پښتون پټان چې کوم خلک دي څومره ویو ډیولپمنٹ کوي داسې نور هم ما ولیدلم خو لکه سپیشلی دوی دې شي سره ډېر زیات فیمیلیر دي ډېر زیات دا شیز خوښوي ځکه هر شیز رې په شان جوړوي او ما ډېر ولیدل هغه شانې جوړوي نو دې شیز ته به سوچ کوئ چې نه ګوره دا هغه شیز نه دی یو تاسو وګورئ کور له چې کله په کلي کې کور وي ایله به کلر ورکړي نو مړه دومره رنګونه به ورکړي چې لرې نه ته ګورې ته به چې د خدای پاکه زیارت دی او کوزي حساب صحیح ده که نه نو دې شیز ته به ګورئ ښه که نه ولا به شل قسمه لکه داسې اوس دغه ټول دغه له سره کلر مه ورکوه وایټ ښه ښکاري د ریډ نه سره چې دغه کېږي ستا نظر نه خرابوي نور بلا شیزونه درکوي کنې زه ورته اوس د کلرونه پکې یوز کوم چې شپږ میاشتې څوک یوزي کلر بلایند وي صرف بس ډیفرنشیټ دپاره به کلر ډېر کم یوز کوي د خیر ستا خبره ټیک خو ما د راپوینټ کلیر کوم چې یاره مخکې که څوک ډیزاینینګ کې زموږ ټوټورلز ګوري نو زه دا لږه ډېره فایده به ورته هم ورسي ټیک ده نو ګوره دا یې سکسیس والا شو او دا ډینجر شو دا ما ریټرن کړي څنګه صحیح ده که نه که دې لم سور کلر ورکړه خو دا به نه کوي چې فل دا سور کړي او فل دا کړي او دا مزه کوي خو ګورې چې کوم کس یې چلی یا به نظر خلاص کړي ټیک ده که نه به دغه شیز ته به یې ګورئ ښه نو دا موږ سره څه شو دا موږ یو سپیس دلته لګو ښه دغه ډېر دغه نه ښکاري ښه نه ښکاري څه شي ټایټل یې راکم یې کړمه راکم یې به کړو رقم به کړو دا به څه کومه H2 دا به H3 کومه صحیح ده او دلته به زه راشم دا به مې H3 کړو دا بل دې ته به راشو دا به مې H3 کړو ښه زبردست به ښکاري نو دې کلاس کې موږ څه وکړو موږ پکې د ریټرن پرچیز چې کوم دی د یو پرچیز سره د هغه هیسټري راوړي نو زبردست ښکاري موږ پکې د هغه هیسټري راواخیستې انشاءالله کمنټ کلاس کې چې کوم دی په هغې کې به موږ دلته کې لګو چې یاره موږ به دا پیسې اوس دته واپس کوو د دې کلاس پورې موږ څه وکړل موږ دلته کې هیسټري ریټریو کړه